دا د مدرسې اوس 15 سیخان دي. دا موږ د لاندې نه 8 سیخان راوچت کړي. دا نور سیخان تی د آیسینو او دغه رنګ د پوډرینو لرې کړي دي، هغه تی کټ کړي. نو دا سیخان 8 سیخانو، دا نور تی دیو کټ کړي. بل دا د مدرسې سره جوخ دیوال دی، دا چار دیوالي مدرسې دیزه پورې ده. نو په دې دیوال باندې هغه دا شاته کور کندر شان دی، نو په دې باندې راوړي. چې په دې باندې راوړي نو بل وځي پکې هم وړی دی، او ګوړی چې ده په درېدو والا هغه ګوړی هم په دې اړولې ده چې ګوړی لاندې غځارلې ده، نو بیا اواز کړی دی. د کور والا زنانه پسې راوتې ده او هغه ایسینو پوډرین تښتېدلي دي. او دې ځای نه دغه رنګ دا سیخان چې څومره په دې دغو کې کم دي، هغه ټول سیخان دیو کټ کړي دي. بس د الله د رضا لپاره دغه کار دی. بس کوي دا نااهله خلک دی، خو خیر سړی داسې نه کوي. لکه هغه یو دغه کې بعضې دغو کې پوره دي، خو دا کومونه چې کټ کړي دي دا د ایسینو کټ کړي په دې لارو باندې. د دې مدرسې یو داسې بوزغلی دی چې دا الحمدلله حفظ هم دې مدرسه کې کړی، تجوید هم دې مدرسه کې کړی، او الحمدلله متوسطه هم دې مدرسه کې ویلې ده، او اوس تر 3مې درجې کې دی. نو 3مې درجې علم هم دې مدرسه کې کوي ماشاءالله. دا د مدرسې بوزغلی دی. او ماسپښین کې دا د حفظ استاذ هم دی، دا حافظ هم دی او د حفظ استاذ هم دی دلته الحمدلله. ډیره مننه. ګرانو کتونکو دا وخت په جامعه صدیق یا چرګو کلی محله صدیق اکبر کې ولاړ یم. دغه بلډینګ تاسو وینئ دا مدرسه ده، او دا وخت کې په دې کې څه کم 1500 طلبه علم زده کوي، د دین زده کړه کوي، تر ډېرې غټې درجې پورې چې کوم دی دې کې زده کړه کېږي. خو نن تاسو د دې دا حال وګورئ، دا په دې کې دا اوبه ولاړې دي، او دا اوبه چې د ماشین په ذریعه تر 100 پورې د دې نه دي ویستې شوي، نو دا به همداسې وي. او د دې طالبانو بل ځای نشته د زده کړې. باد باران زل طوفان هر څه په دې ځای کې په دی باندې تېرېږي. بهر یو ورځ باران وشي، 10 ورځې 20 ورځې دې کې اوبه ولاړې وي. ولې چې د تالاو مثال دی، ځکه چې فرش یې پوخ دی. را سره ولاړ مولانا حبیب الرحمن هزاروي صاحب دی، دوه خبرې ورسره کوو، لږ شانتې معلومات تاخلو مدرسې باره کې. څنګه حال دی مولانا صاحب؟ ښه، ډېره مننه. او دا مدرسه ده، دې کې تعلیم تربیت دواړه کېږي. تعلیم هغې باندې بھرپور. ډېره مننه. داسې خلک هم شته مولانا صاحب چې د خپل بچي په تعلیم به 20-25-100 روپۍ لګوي د میاشتې، که نه؟ ملا صاحب له 50-100 روپۍ فی کور ورکوي. که دغه مولانا صاحب یو ورځ جمع له را نه شي، نو بیا وایي چې ملا صاحب ته 100 روپۍ د کور نه د میاشتې اخلي او هلته تللی وي دلته تللی وي. داسې خلک شته که نه؟ هر حال هغه زمونږ معاشرت دی، معاشرت کې به خلکو سره مونږ دا مدرسې د دې لپاره دی چې دې کې تعلیم وشي، تربیت وشي. تربیت نه بس په داسې خبرې انشاءالله بیا نه کېږي، تربیت کمې دی، تربیت کمې دی. بالکل بالکل. انشاءالله دې مدرسې د دې لپاره دی چې دې کې تعلیم او تربیت انشاءالله. بالکل بالکل. نو ماشاءالله تاسو کتی شئ دغه طلبه دي په دې کې زده کړه کوي. یو کس نه پکې تپوس هم کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه خیر. څویمه سپاره کې؟ نهمه کې. په ناظره په حفظ ماشاءالله. دا وګورئ ښه، په نهمه سپاره کې ټول حافظان او عالمان به د دې نه یو ورځ جوړ شي انشاءالله. او زمونږ د بچو مستقبل به په دې باندې روښانه وي. نو ولې موږ د الله د کور سره د دغه ښایسته ګلونو سره مرسته نه کوو؟ څنګه حال دی؟ ته ښه یې؟ څویمه سپاره کې حفظ که ناظره؟ دور. ماشاءالله. دا وګورئ ښه، د حفظ کړی اوس دور کوي. ښه، نو یقینا خپل بچی داسې ځای ته راولېږئ چې سبا ستاسو قدر کوي، ستاسو هغه حقوق وپېژني. په معاشره کې داسې قسمه خلک هم شته دی چې د خپلو مور پلار نه تنګ وي. ولې تنګ وي؟ د هغوی تربیت صحیح نه وي شوی. که چېرې موږ د دې تربیت صحیح وکړو، د ګاونډي حقوق وپېژني، د مور پلار والدینو وروڼو خویندو، نو انشاءالله په معاشره کې به یو ښه کردار ادا کړو. که چېرې موږ یې فضول کارونو باندې یا په ډیرانونو باندې پرېږدو، نو هغوی نه به سبا پوډریان ایسماران دغه کسان جوړ شوي. ته څویمه سپاره کې؟ 24مه کې. او په حفظ که په ناظره؟ ماشاءالله. دا تاسو کتی شئ. ښه، دی دا د باجوړ دی او دا د هزارې دی. د ملک د مختلفو حصو نه دلته کې چې کوم دی طلبه راغلي دي، رهایش پذیر دي دلته کې. او یقینا د دې سره تعاون کول د دین سره مینه ظاهره کوي، د دین سره چې کوم دی محبت ظاهر کوي، او د دې مدرسې سره تعاون وکوي. ولې دا حال تاسو ولیدو
تاسو ته یو ځل بیا د رابطې نمبر وایم د ایزي پیسې 0341 81 82 385 دا د رابطې نمبر هم دی په دې باندې ایزي پیسه هم ده اکثر ملګري چې کوم دی راتلی هم شي دلته وزټ وکړئ د علاقه کې دا ځای وګورئ څه پکار دي څه شي ضرورت دی فی سبیل الله انشاءالله ډېره زیاته ښه خبره به وي څلورمه درجه مې دلته سبق وایي څلورمه درجه کې ها څلورمه درجه کې سبق دی ماشاءالله دا خو تقریبا مولا کېدو والا دی ښه نور پکې داسې حفظ هم دلته کړی د حفظ استاذ هم دی او دریمه درجه تجوید هم کړی اوس دلته دریمه درجه کې مې دنه ته اوس بیل وکنه ها څنګه دی خیر خیر دی الحمدلله خیر الحمدلله استاد مې دې مدرسه کې طالب مې او بیا پکې استاد هم شي او جی ځان نه وړو ته سبق مې وړو ته سبق ماشاءالله دا دریمه درجه کې وي دریمه درجه کې دی او ماشومانو ته دوباره واپس سبق هم وایي دا دې مدرسې یو داسې بوزغلی دی چې دا الحمدلله حفظ هم دې مدرسه کې کړی تجوید هم دې مدرسه کې کړی او الحمدلله متوسطه هم دې مدرسه کې ویلې ده او اوس تر دریمې درجې کې دی نو دریمې درجې علم هم دې مدرسه کې کوي ماشاءالله الحمدلله دا د دې مدرسې بوزغلی دی او ماسپښین کې دا د حفظ استاذ هم دی دا حافظ هم دی او د حفظ استاذ هم دی دلته الحمدلله ډېره مننه تاسو دا خپل د رابطې نمبر که یو ځل بیا ووایه 0341 81 82 385 دا د رابطې نمبر دی زمنګ فرض زمنګه چې کوم حق و هغه دا چې منګه د دې طلباو د حال د سوشل میډیا د سکرین په شیشه باندې تاسو ته کیدو اوس تاسو به پته لګي چې تاسو د دین سره څومره مینه کوئ تاسو د دین د زده کوونکو سره څومره مینه لرئ آیا تاسو تعاون کوئ تعاون کولی نه شئ ویډیو د بل ملګري سره شریکه کوئ په محله کې چاته وښایئ چې داسې د مدرسې سره یعنی ګولډن چانس دی خلک مختلف چانسونه راوړي ما تاسو ته دا چانس راوړو چې تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی په دې کې حاصله کړئ بل ضروری خبره هغه دا ده چې موږ د مدرسې په حق لا چې څوک پیسې ورنه کړي او په خپل شي راوړي په دې موږ ډېر خوشحالي یو زه د هغه هم تسلي وشي موږ ته هم اسانه چې په څوک په خپله باندې د مدرسې یو ضرورتي او هغه په خپله باندې راوړي یو ځای کې و چې هغه ته د زړه ډېره تسلي راځي اوس وخت کې خدای بلا ګڼ کپان خلک هم شته دي خدای بلا لارې هم استعمالوي نو چې څوک په خپله باندې دا استعمال کړي زه وایم دا به د لپاره هم د ثواب ذریعه او زموږ دپاره هم غټه د خوشحالۍ ذریعه نو د مدرسې اوس تارونه ضرورت دی د پکو د دغې ضرورت دی د چاردیوالۍ لږ ضرورت دی د باترومونو هغې پیټنګ نه دی شوی دغه باترومونو پیټنګ او پیپ ضرورت دی دغه ضروري شیزونه دي باقي انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې دا فرش داسې را صفا کړو برابر یې کړو او دغه رنګ دی کې د استوګنې دپاره په را روانه میاشت کې یا په بله میاشت کې موږ دې ته طلبا راواړو موږ ته به ډېر زیات اساني هم وي طلباو ته به هم اساني اوس وخت کې د طلباو موږ ته ډېر تکلیف دی دلته الحمدلله ځای فراخه دی کوم ځای کې چې موږ جوماتونو کې اوسي نو موږ سره 2 جوماتونه دي په دې وخت کې یو حاجي صاحب تاخانه راکړی دی په هغه تاخانه کې 3 کارونه سبق وایي نو هغه ځایونه موږ سره انتهایي تنګ دي دلته به زموږ د طلباو دپاره ډېره فراخي ډېره خوشحالي وي الله دې تاسو له او ستاسو د ټیم لا د ټولو ملګرو لا د کتونکو لا شیر کوونکو لا الله جل جلاله اجر او ثواب پوره ورکړي الله دې موږ ته چې کوم اجر راکړي الہ العالمین دې تاسو ته هم اقرنګ اجر درکړي جزاک الله احسن الجزاء ډېره مننه